السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو د الله رب العالمین نه دعا ده چې روغ جوړ وي، د زندګۍ نه به خوندونه او مزې اخلي. الله تعالی مو تل آباد او خوشحاله ساته. الله تعالی مو د زندګۍ هر یو ارمان خواهش د خپل غیبي خزانو پوره کړه. محترمو مینوالو، نن مې درله یو ډېر مبارک عمل د سورت کوثر راوړی دی. د یوې ورځې عمل دی، نو ډېر مبارک عمل دی. د سورت کوثر به تاسو ډېر زیات فضایل اورېدلي، لیکن دا وظیفه صرف د اتوار د ورځې ده. دا به صرف د اتوار په ورځ باندې کې د دې وظیفې کمالات وګوره. د دې وظیفې چې کوم دی هغه ډېر زیات فضایل وګوره. د دې وظیفې چې کوم دی هغه ته به د دې معجزه وینې په دې خپلو سترګو باندې، یعنې دومره مبارک او ډېره اثر کوونکې وظیفه ده. راځو د وظیفې طرف ته. د سورت کوثر یو مبارک عمل د اتوار د ورځې دی. نو داسې یو انسان چې هغه ته ضرورت را پیښ شو، که هغه د هر څه ضرورت دی، نو دا وظیفه به د اتوار په ورځ باندې شروع کړي. وظیفه به داسې کوي ځکه چې کوم انسان دا وظیفه کوي په دې طریقه باندې هغه ته به دوه غټې پیدې میلاویږي. یوه فایده به دا چې د دې وظیفې نه پس به الله تعالی نه چې د انسان دا وظیفې کوونکی څه هم غواړي، الله تعالی به ورله ورکوي. چې څه هم غواړي الله تعالی به ورله ورکوي. دویمه غټه پیدا دا ده چې په ټوله زندګۍ کې به انشاءالله تعالی د دولت او د مال او د رزق کمی به د په زندګۍ کې بیا چېرته رانشي. نو وظیفه به څنګه وایي؟ محترمو سامعینو، وظیفه به داسې کوئ چې تاسو به د اتوار په ورځ باندې د مازدیګر د مونځ نه پس به سمدستي کله فرض وکئ، د هغې نه پس به کښېنئ، ړومبی به وپیرئ، درود مبارکه ولولئ. بیا به د هغې نه پس د سورت کوثر تلاوت شروع کړئ، 441 مرتبه به ووایئ. هغې نه پس به بیا وپیرئ، درود شریف ووایئ. انشاءالله تعالی ډېر مبارک عمل دی. کم از کم چې کم دی په میاشت کې یو پیره وکئ، یعنې 4 هفتې متواتر وکړه. په لومړۍ کې به د ضرورت پوره شي که نه و، دویمه هفته، درېیمه، څلورمه. نو صرف د اتوار په ورځ د مازدیګر نه پس الله رب العالمین به د هر قسم مشکلات دي، که هغه بدني دی او که روحاني دی او که دنیوي دی او که اخروي دي، الله تعالی به ستا امداد او نصرت په دې وظیفه باندې وکړي. الله آباد خوشحاله ساته.